كتاب اللقيتي لقطة ده كان كتاب اللقطة هجي لقطة اغشی ته ویلې کیږي چې هغه روچتولی شي او غیر انسان وي مال وي نو که انسان وي ماشوم به ورته لقیط وي او کام شی وي انسان نه علاوه به ورته لقطه وي دی آسان دی ښه اول حکم بیانوي لقطه امانت دی چا چې روچت کړی د هغه په قبضه کې چا چې روچت کو د هغه سره دا امانت دی خو شرط دا دی چې کله د ملتقط چا چې روچتولو هغه ګواهان جوړ کړه به یې ځان له نه حفاظت دپاره مالک دپاره روچتوم تاسو سره صحیح په دې باندې او که نه ځان لی روچت کي نو بیا د غصب حکم دی ګوره بیا مضمون دی ښه زمان به پرې راځي او بیا د دې مختلف صورتونه هم ذکر کړي احکامات مختلف ذکر کړي که چېرې سوچ یې دا و که دا شی زه روچت نه کړمه نو ضایع کېږي یقیني و نو بیا واجب دی چې روچتېږي او کاسې ویره وه نو بیا مستحب ده چې روچتېږي او که ویره نه وه بس بیا دې همداسې پرېږدي بیا مباح ده ځان لکه روچتوي نو حرام ده که روچتوي ځان له د ده په لاس کې ما تاسو ته ویل دا به امانت وي خو چې مالک یې روچت کړی که ځان لهي نو بیا به د غصب په حکم کې وي اورئ اللقطة امانة لقطه امانت دی اذا اشهد الملتقط دا اله چې کله ګواهان جوړ کړي ملتقط په دې خبر انه یاخذها چې زه دا روچتوم لیحفظها چې حفاظت یې وکړمه ویردها واپس یې کړم علی صاحبها ته دغه سوچ من روچتول شرعاً اجازت دی لأن الاخذ على هذا الوجه ذکر روچتول په دغه طریقه باندې چې ګواهان هم به جوړ کړي چې مال کې لی روچتومه ماذون فيه شرعاً په دې کې شرعاً اجازت دی بلکې دا افضل دی د عامة العلماء او که چرې تی روچت نه کي یې رهي درته چې ضایع کېږي به نو بیا واجب ده وهو الواجب دا واجب رهي ده خاف الضياع کله چې سړی د ضیاع د ضایع کېدلو ویریږي على ما قولو مشایخو دغه شان ویلي دي واذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه کله چې همدغه شان وایي یعنې مالک له روچته کړه ګواهان یې جوړ کړي نو په ده باندې به د هغې زمان نه وي که چرې هلاک شي پوهېږئ پې لږ وګورئ مختلف صورتونه جوړېږي احکام ورسره مختلف کېږي کله چې روچتوله ګواهان یې جوړ کړي مالک له روچتومه په دې صورت کې به دا هم غیر مضمونه وي د ده په لاس کې به امانت وي که ضایع شي تاوان به نه وي یا مالک ویل چې او بلکل تا ما دپاره روچته کړې وه ده ویل ما تا دپاره روچته کړې وه هغه ویل او ما دپاره وه او بیا ضایع شوې ده بیا هم تاوان نشته تصادق وایي دې ته څه وایي تصادق درېیم صورت ځان دپاره روچته کړي باقاعده د ځان دپاره روچته کړي په دې صورت کې دا مضمونه ده د غصب په حکم کې ده څلورم صورت دعوه کوي چې ما مالک دپاره روچته کړې ده خو ګواهان ورسره نشته او مالک هم تصدیق نه کوي دا څلورم صورت شو په دې صورت کې امام یوسف رحمه الله په قول فتوا ده چې دا به بیا امانت وي او طرفین وایي چې نه مضمون به وي غصب په حکم کې وي پوه شولئ پې دا څلور وړل ته بیانېږي ورته وګورئ دا یو خو بیان شو که نه د ګواهان والا دویم وکذلک هم دغه شان حکم یې دی یعنې امانت به وي دا تصادقه کله چې دواړه د یو بل تصدیق وکړي یعنې دا ووایي چې ما تا دپاره روچته کړې وه هغه ورته وایي او تا زما دپاره روچته کړې وه انه اخذها دواړه تصدیق وکړي دی چې د روچته کړې وه مالک دپاره لأن تصادقهما ځکه تصادقهما تصادق د دواړو حجت دی فی حقهما د دواړو په حق کې فصار کالبینه دا داسې شول لکه ګواهان پې پیدا شو پوهېږئ پې که نه د نور چا په حق کې به تصادق حجت نه وي خو د دې دواړو په حق کې خو دی ولو اقر انه اخذه لنفسه یضمن بالاجماع پوهېږئ پې که اقرار یې وکړو چې ما دا راخیستې وه ځان دپاره بیا به ضامن وي بالاجماع څوم صورت شو درېیم مجموعي طور لأنه اخذ مال غیره مضمون ذکر چې مال د غیر راخیستی دی بغیر د اذنه بغیر د هغې د اجازت نه هم و بغیر اذن شرعي د شریعت د اجازت نه غیر هم راخیستی ولې ګواهان یې پې نه دي جوړ کړي وإن لم يشهد الشهود كشري ګواهان جوړ نه کړي علیه په دې باندې وقال الاخذ څلورم صورت دی او اخذ وایي اخذته للمالک
مالک له مې راخیستې څلورم شو که نه خو وکذبه المالک یې تکذیب کوي نو یزمنو عند ابي حنیفه و محمد رحم الله دیو په نظمانه بزامین وی ویلې مې وکنه وقال امام ابو یوسف رحم الله فرمایي زامین بنوي والقول قوله قول بچ معتبر یو منل بشي بمد د منل شي امام یوسف رحم الله وی چې ما تا د پر رخصتي وزان د پارانه والقول او قول چې منل شي امام یوسف رحم الله فرمایي قول به هم د ملتقد منل شي لأن الظاهر دلیل دغه ده او ظاهر د در لپاره گواه دی څنګه ظاهر عمده ده چې هلکه سړی مسلمان دی چې دا شی راخیستی دی خو د نیکۍ مقصد به چې مالک ته ورسوي که ظاهر ملګرتیا کوي د چا چې ظاهر ملګرتیا کوي هغه مدعا علیه وي نو داسې ده که نه مدعا علیه باندې قسم وي او قسم سره دغه خبره منل شي لهذا ده به منو واوره لأن الظاهر چې شاهد له شاهد دی د لپاره لاختیاره الحسبه ځکه د غوره کړلو نیکي دون المعصیت نه دی غوره کړی ځان د پاره نه در اخیستي مسلمان باندې ښه ګمان پکار دی ظن المؤمنین خیر ولو ما د طرفین دلیل واوره بی د اقرار په زمان باندې کړی څه مطلب اقرار په زمان کړی چې دا شی پردی دی مال اخیستی دا اقرار دی په دې باندې چې په ما دې زمان راشي ورسره دا ویل مالک له مې راخیستی دا دعوه کوي د دې خبرې چې په ما دې زمان نه زه دې زمان نه بری شمه او د سره په دې دعوه باندې ګواهان نشته دی مدعی دی مقابل مدعا علیه دغه وی نه ما دپاره دی نه دی دغه به منل شي وګورئ ولو ما انه اقر بسبب الزمان د اقرار وکړلو بسبب الزمان د زمان په سبب زمان سبب څوک وهو اخذ مال الغیر د غیر مال اخیستلو نه پیږي غیر ودعا به ورپسې دعوه وکړله ما هغه دعوه یبرئ چې هغه د زر بری کوي والأخذ لمالکه هغه مالک لره اخیستلو کنه نه پیږي وفيه وقع الشك نو څه پکې واقع شو نو فلا يبرأ نه بری کیږي وما ذکر من الظاهر امام یوسف رحم الله د ظاهر جواب ورکړي کا تاول ظاهر ادا د چې مسلمان دی مالک لبه رخصتي دلته یو بل ظاهر مشتری غستاره دی ظاهر معارض دی هغه دا دی چې وسله یو کار کوي نو ځان لیکي نو چې رخصتي ځان لرخصتي ظاهر دا چې څوک یو کار کوي نو ځان لیکي دام ظاهر دی بل طرف ته د نیکی نیت به مالک د پاره رخصتي هم ظاهر دی نو ظاهر د ظاهر سره څه شو متعارض شو نو شک شلو په دې خبره کې چې زمان تلری کو کنه زمان خو راغله دی ځکه پر دې شی رخصتي خو اغله دی کنه ځان له دې دوړو طرف ته ظاهر دی نو شک شو نو د شک د وجه نه منګه دا بری کوو نه کنه پیږي فجي ولهما أنه أقر بسبب الزمان وهو أخذ مال الغير والدعاء وتدعوى كما يبرئ وهو الأخذ لمالكه وفيه وقع الشك پدې کې شک واقع شو چې بری شو کنه فلا يبرئ نه بری کی وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله هغه چې ذکر شوی دی ظاهر دغه معارض ته کنه په مثل دغه لأن الظاهر دا ان يكون المتصرف او چې دا متصرف چا چې دا مال رخصته لري عامل لوي خپل نفس لرزان لري رخصته وي ويكفي في الاشهاد تاسو په شولې برحال محکم دا خبره کړې و اول صورت کې چې گواه به جوړي مالک لرالما نو گواه د پاردانه د ضروري چې څوک راولي لکه ته گواه شولې بس سیده وی لکه څوک چې تا او به ووري گواه د پاردانه د ضروري چې څوک خامخا گواه جوړ کیو به ورته وي اشهدو ز تاسو گواه جوړم وغیرہ نه بس دا خبره کافی ده چې اعلان وکي چې لکه چا نه څورک شوی او ګرځیدلو پسې نو اعلانات کول نو ما تیرا ولګي ما سره دی بس دا گواله ويكفيه کافی کی به ارشاد کې یقول چې وي من سمعتموه څوک چې تاسو واوریدلو ينشدو چې आवाजونه کول د لقطي فدلوه علی نو هغه زي زما وخای على ابس شي علی باندې خبره ختم شوله نو دلالت وکي هغه ته واحده كانت اللقطه واكثر يو كزيتوي لانه اسم جنس اسم جنس د ټولو ته شاملېږي یو ته یو نه زیاتو تم قال قدري مولا فرمای فان كانت اقل من 10 دراهم عرفها اياما وان كانت 10 فصاعدا عرفها حولا الاكبر وګورئ الکه دا غټه ذمہ واری ده امام سی وایي یو زنانه دوک کړه ما یو شی مخې ته پروت ماته ول شي ته لګراواله چې روامه سلامات ول لقطه وسی ګرځوا مالک پس مالک یې ګوره دا غټ ګران کار دی
شی به اوچت کې او مالک پسې به ګرځي. نو مسله کړی ده که د 10 درهمونه د کم قیمت والو نو څو ورځې به ګرځي اعلانات کوي. څو ورځې څه مطلب؟ او به ګوري دا ملتقط چې دې مالک به دی شي پسې څومره وخت پورې ګرځي. قیمت پسې خبرې، قیمتي شی پسې خلک ډېر وخت ګرځي، غیر قیمتي پسې کم. نو هغې عمره به اعلانات کوي. او که چېرې د 10 درهمونه زیات شي پوره یو کال به اعلانات کوي. پوه شئ پې ورته وګورئ. فإن كانت أقل من 10 دراهم نكم عرفها أياما سورج به تعریب کی. وإن كانت 10 فصاعدا عرفها حولا تعریب به کی پورا کال. قال العبد الضعيف هدايه مولا فرمای دا څه چې منګ ویل دا روایت دی امام صاحب نه شوی دی او دا قول چې اياما معناه د دې معنی وختي موم کړل معنی دا ده على حسب ما يرى الامام. امام چې څومره رائے لري ما ویل هغه ملتقط نه امام کا. وقدر بشره وقدره محمد فی الاصل. امام محمد رحم الله باصل کی اندازه کړي په حول باندې ان غیر تفسیر. هغه مطلقاً ویلی یو کال پورې به اعلانات کوي. لسونه کم یو کو زیات وي مطلقاً ویلی من غیر ان غیر تفصیل بین القلیل والکثیر تفصیل نه دی کړي. همدا قول امام مالک امام شافعی رحم الله دی او دلیل داغه د پاره لقوله علیه السلام من التقط شیئا چا شی روچت کو فلیعرف سنتن یو کال پورې دی تعریب کوي. من غیر فصلین دای نه دی ویلی قلیل او کثیر دی. وجه الاول وجد اول دادا لکبر وګورئ دا کال والا مسله پاغه لقطه کې کال والا خبره چې دا کنه یو کال پوری اعلانات کوي. دا هغه لقطه کې وا حدیث کې راغلی کا هغه شیو به ووري حدیث کې چې د کال والا اعلانات او مسله ده کنه دا د سیوشي په باره کې راغلی و چې د هغې قیمت د 100 دینارو نم زیاتو 100 دینارو قیمت یو 1000 درهم قیمت والا شی و هغې په باره کې نبی علیه السلام ارشاد وفرمایلو یو کال پورې اعلان کوئ. تاسو پوهېږئ اوس راشئ 100 دیناره 1000 درهمه دا او 10 درهمه دا دواړه برابر دي. څنګه برابر دي؟ 10 درهمه او که 100 درهم یې لاس پکې کټ کیږي که 1000 درهم یې او که د لاسونه کمی به پکې نه کټ کیږي. نو ګورئ په 1000 درهمو کې لاس کټ کیږي د لاسونه په کم کې نه کټ کیږي او په لاسو کې هم کټ کیږي. نو لاس چا سره مرګري شلو 1000 سره. مہر کم از کم څومره جو ذکر کول پکار دي مقررول پکار دي 10 درهم. نو زرم صحیح دي لاسونه کم نه دي صحیح او لاسم صحیح دي. نو دلته به لاسو کم د چا شو 1000 درهم شو 100 دینارو شو نه پیږي پی. او بعضې داسې مسلې شته چې هغې کې د 10 درهمو حکم د 1000 درهمو یا د 100 دینارو نه وي. نو احتیاط دا دی چې بس تلته وله ورکو او پاتې شو د 10 نه کم هغه په یو حکم کې د 1000 درهمو په شان نه دي. د 1000 درهمو والا حکم یو کال اعلانات کول هغې حکم وله نه ورکو. پوه نه شئ پې لکه پوهېږي پې که نه واده در رانږدې دی بس سوچونه مه کوه سبق وایه شی به ووایې هسې به یې مې ووایې که الله روغ وساتلی. وجه الاول ان التقدیر بالحول خوند به دا وکړي چې بیماره یي اوله شپه ماني خاصې ورته تاویږي راتاویږي چې اوس څه وسه وکړمه. وجه د اول دا ده ان التقدیر بالحول ورده تقدیر د حول دا وارد ده په هغه لغته کې کانت 100 دینار والا وه تساوي 1000 دینارو سره 1000 درهم سره مساوي و تساوي چې مساوي و 1000 درهم سره. والعشرة 10 درهم وما فوق او د 10 نبر في معنى الالف هذا 10 درهم په معنی کې دي کنه څنګه في تعلق القطع به چې تعلق د قطع دې سره د لاسم په کټ کېږي فسرقه کې داسې ده کنه ام ویلو کنه. وتعلق استحلال الفرج او په دې خبره کې چې متعلقېږي ورسره حلالېدل د فرج به په دې 10 درهم 10 نبرو په زرو باندې دې کې دی. وليست في معناها او 10 درهم نه دي په معنا د زرو کې په حق د تعلق د زکات کې 10 درهمو کې زکات نشته او په زرو کې شته نصاب دی دې کې هغه شان نه دي. نو احتیاط دا دی چې اعلان په مسله کې هغې سره برابر کو. فاوجبنا التعريف بالحول من واجب کو تعریف یو کال احتیاطا او پاتې شو وما دون العشره ليس في معنى الالف د سردينا بوجه ما په یو وجه کې دغه بشان ندي. وفوضنا على راي المبتلى به
ما خبره دا کړې و خلاصه کې کا مبتلا به څوک چې په مبتلا شو چې مندل هغه رايته به پریدو وقيل چویل صحیح ان شيء من هذا الورا سي مفتبي را اداره کا تاسو داس د کوي چې کوم شی مندل څومره وخت پورې به اعلان کوي دا کیسې نشته چې کال دی او دا دی مفتبي را اداره چې مندلو اقبل دي شي قیمت ته وګوري ابه بزان سره فرض کی یعنی چا سره مشوره وکي خزان سره دی فرض کی چې دې مالک بدی شي پسې څومره ګرځي نو کله کله د یو شی ډیر قیمتي مالک به لاس کالو پورې پسې ګرځي نو لاس کالو پورې به اعلانات کوي ځینې داسې شی کال پورې ګرځي کله به ته اندازه کیږي مړه مالک به چې ته یو لشل ورځو پورې ګرځي هغه پورې به اعلانات کوي او کله ته اندازه ولګي مړه یو ورځ پورې به پسې ګرځي دومره دې پسې غیر قیمتي شی دی څه کوڅې دومره نه ګرځي او کله به یو ورځ پورې اعلان کوي کله به ته داسې اندازه ولګي چې مړه دې بځې خو مالک 15 قدم هم راوپس کیږي نه کته ولوېدلو نه چې اوچت کې لکه مثلا د انار پوسته کې دی وسه خو دې خو به وګوري که څوک نو مالکی بس استعمالولې شي به پوهیږي که غریبي وته وګورئ وقيل جاويري سيد هذا كأن شيء من هذه المقادير شيء ليس بلازم لازم ندي ويفوض وبصبر لشيء إلى رأي الملتقط يعرف واغب تعريب كي إلى أن تردي بوري يغلب على ظني سيد بقمان ماني غلا وراشي أن صاحبها لا يطلبها باقي نور صاحب غرزي را غرزي پسینا يطلبها بذلك الذي مطالبه نور نه کوي تاسو پیګی کنه دا غنه پس وسمه تصدقوا به دا شیبه صدقه کی وان كانت اللقطه شيئا او کدا لقطه بروګوري دا سیو شو ک ډيري ساتي ځان سره خرابيږي بس به دي خرج کی پیسې دي وساتي وان كانت اللقطه تو کچري و لقطه شيئا یو شی لا يبقى چې غډيره باقی نه باندې کېدل خرابېدل لکه مثلا ټماټر دي عرفه نو به دي تعریف کی حتى اذا خاف کله چې دا ویریدلو يفسد چې فاسد بشي ان تصدق به خیرم ده کنه وينبغي مناسبه دا ان يعرفها في الموضع الذي چې تعریف دی ورلور کی باغ ده کې اصحاب حکم ده کې اوس په کم زینو کې اعلانات پکار دي کم ده کې چې مندل ده اصحابها یو وفي المجامع کم ده کې چې خلک را جمع کیږي جمعات مخه وغیرہ ولن سبا طریق اشتري موبایل کې فیسبوک وغیرہ کې دی ورکی فإن ذلك اقرب الى الوصول دا نزدې د چې دا شی به ورسیږي له صاحبها تا وان كان شيئا كيو شي داسيو يعلم چې د علم راتلو چې ان صاحبها چې دې شي صاحب چې لا يطلبها دا به سي متغرزنا کنوات لکه د قجور اډو کې او قشور الرمان او د غشان پوسټ کې د انارو نو په دغه صورت کې یکون القاؤه دا چې غرزولي هم دې لپاره د چاره واغستله داغه چې غرزولي هم دې لپاره ده نو بس څوک به روالي استعمال به کی لنډه دا کله چې اندازه کېدله دا شی پروت دی خلکم دې لپاره غرزولي چې څوک روالي بدعت والی بس به رخصتل شي خو یاد ساته غوره د مالک ملک په کې لا قائم دی وجه کله چې وسله یو شی غنو کسانو ته ورکی کس معلوم نه چاته ورکو نو دا ملک نه وزي دا ورکړه فاسده ده دلته هم ته چې ورته ولو چاته ورته ولې پته لګي نو دا ورکړه تملیک څوک مالک جوړول فاسد دي چې فاسد دي خپل لا مالک دي خجين يكون القاء ورزول يبدا ورزيدل لا بحث في حتى جاز الانتفاع به تردي چې نه فرض ناصل ول بجایز وي من غیر تعریف بغیر تعریفهم ولكنه مبقا لكن دا شی باقی وي په ملک د مالک کی ولی لان التملیک مالک جوړول د مجهول کسي مالک جوړ کړي دي او دا چی دا صحیح نه وي لان التملیک من المجهول ځکه مالک جوړول مجهول چی دا لا يصح صحیح نه وي قال د قدرت مولا فرمای کچره مالک را لینو به نغت اختیار دی دغه صدقه کړی دی کنه نو کمالک رااله کماله برو ګوري لا شی صدقه کړی نه دی او د سره ور سره دی نو کمالک پیدا شو ور لور بیکی او کمالک پیدا نه شو نو که غریب دی خپل استعمال ولې شو کمالدار دی نو صدقه ویږي وګورئ فین جاء صاحبها کچری دغه لقطه صاحب رااله نو ډیر خدا ور بیکی و الا تصدق بها کني صدقه بیکی ولدا سی کی صدقه کوي ولی په اول صورت کې هغه ولی به ورکی به هغه حق دغه ته به ورکی نو اځم صورت کې صدقه کوي ولی مړوي چې هغه ته حکم مسکم مانوي ورسیږي کنه څه مطلب ثواب خو ته ورسیږي کنه ایصالا للحق دې برج حق ورسیږي مستحق ته
وهو واجب بقدر الامکان حق مستحق ته رسول دا بقدر الامکان واجب ده وذلك عددي سورة وصورة بإيصال عينها يا خو بعين شيخة ورث عند الظفر بصاحب هذا على شكل سړی کامیاب شي د صاحب په مندلو باندې وإيصال العوض یا به عوض ورثه کنه غتا عوض څوک دی غ ثواب دی کنه یار نکله علی اعتبار اجازتي چا کله راشي او به وي ټیک دی یار تاسو دغه کله زما د پاره بزما منظور ده ماته او کني صدقې مدقې زنه منم تا مندلې ولې صدقه کول پیسې راکوي به ول قیمت ورکوي ګوره على اعتبار اجازتي داله چې کله مالک اجازت ورکړي دغه صدقې التصدقه د صدقې دغه شي و ان شاء الله شي امسکها بصدقه کین دینه د ځان سره دی وساتي رجاء الظفر بصاحبها په دې امید باندې چې په صاحب باندې به کامیاب شم پیدا به کما به ول ورکما فین جاء صاحبها وسره شي صاحب رااله صاحب ته اختیار دی د صدقه کړي غینه پس را لیکا کله صدقې نه مخ کړه له خو به لیکنه او که صدقې نه پس را له نو که صدقه قبلیم ټیک ده او کدا ضامن کوي ولې د زما شه صدقه کولم ضامن کولې شي او که فقیر کم فقیر له ور کړی دی هغه سره موجوده توابې له کنه هلاک شي غم ضامن کولې شي تاسو پیږئ راضي والله فین جاء صاحب واکه چې صاحب رااله یعنی بعد ما تصدق بیا پس داغه نه چې دا شی صدقه کړی دی نو فهو د مالک به بخيار کی ان شاء الله خو شي ام د صدقه دی جاری کی ولو ثوابها دتبا ثواب ملاو شي مالک ته لئن تصدق وين حصل باذن الشرع د چې کوم صدقه کړی دا اعتراض دی چې بای شریعت په اجازت باندې د صدقه کړی نو زمان په ولې راځي به یار تا ویل چې مالک ددنه زمان مغستری شي حالانکه شریعت د اجازه د صدقه کولای شي جوابداري جواز شرعي چې یو شی چې جایزي د زمان منافي نه دی الجواز الشرعي لا ينافي الضمانه تاسو پیږئ کنه 91 نمبر ماده ده ځکه صدقه چې دا وین حاصله باذن الشرعي اگر چې د اجازه حاصله شوی په اجازه د شرع نو نه د حاصله شوی باذنه په اذن د مالک باندې فيتوقف الى اجازته وموقوف والملك يثبت للفقير الاكبر وګورئ دا سیمه مسله ده دا ان شاء الله به کې تاسو الله راشي به د فضولي پیژنې چې یو سړی د بل شي د بل د پاره خرڅي دغه د اجازه نه غیر ځان د پاره نه د بل د پاره هغه د پاره ګڼ شرایط دي کاغه د چم شی چې څوک چې مالک دی کغه اجازه د به یو کې نو به سې کیږي باقي شرایط کې یو شرط ده چې دغه اجازه په وخت کې لمبيه موجوده وي مبيه څه وي هلاک شوی نه پوهه شولې په نو هغه اجازه ورکړي اجازه له به اعتبار وی او کاغه مبيه هلاک شوی به اجازه ورکړي اجازه له اعتبار به نشته به فسخي به پوهه شولې په اوس سوال دلته پیدا کیږي چې شه د فقیر پلاس کې هلاک شوی دی او مالک اجازه ورکړي صدقې نو خلاق دې څنګه اجازه ورکړي نه رسې په وایي دا د به فضولي په شان نه ده کاغه شی هلاک فی کنه او اجازه ورکړي هم صحیح ده او که هلاک لا نه وی اجازه ورکړي نور قصه کو ته وګورئ والملك يثبت للفقير قبل الاجازه دغه خبره د امانه ده کړي لاخه فلا لک برو ګورئ اصل کې دا چا چې بابا فضولي کې شیخ سي دغه ملک نه راغله ملکی نه نو چې هلاک شي ملک نه دی راغله اجازه ورکړي نو ملک نه راغله چې اجازه ورکړي او د فقیر په دې مسله کې فقیر له چې د غلقته ورکړه د فقیر ملک په د اجازه نه مخکې راغله دی ملک راغله ښه نو که هلاک شوی او د اجازه ورکړي نو فقیر راسم د مخکې نه مالک دی مستق بشي او به فضولي کې مشتری چې مالک لا نو چې هلاک شو ته وایي ما اجازه ده تری مالک شي نه د چی شي مالک کې هو مالک کې دی نشي لنډه دار به فضولي کې محل ضروری دی کم معنی چې ملک راځي په وخت د اجازه کې او بدل ته به مسله کې محل ضروری نه دی کم محل باندې چې په وخت د اجازه کې ملک راتل پکار هغه ضروری نه دی ولی ملک مخ کې نه راغلی نو وی ملک چې یثبت ثابتی کې فقیر ته قبل الاجازه فلا يتوقف على قيام المحل نو موقوف نه دی چې محل دی لا قائم باقی وي بخلاف د بې فضولي کې ولی الته ملک چې لثبوت بعد الاجازه ملک راځي فيه بدغه محل کې خیالم ده کنه نو چې رسل اجازه ناراضي اجازه په وخت کې موجود وي چې مل خصي شي وان شاء زمن الملتقد که خوخي ملتقد ضامنم جوړول شي تاولي صدقه کولو لانه سلم مال وزک غس پارل د دمال غیر تبغیر د اجازه تا الا انه باباحه من جهه الشرع ادم رده چې
اباحت د شرع د طرف او اجازه تو خو ما تاسو ته ویلو هذا لا ينافي الضمانه الجواز الشرعي لا ينافي الضمانه حق للعبد ذکر بنده حق پکې دی کما فی تناو لکه وسړی دی مولوی صاحب د لوګي نمبرې او خاصه پردې مال پروت دی نو پردې مال خړل جایز دي که ناجایز دي ناجایز دي خو دې وخت ورته شریعت وایي چې جایز ده شریعت ورته وایي اوخره جایز ده خو تاوان به وروسته ورکوي ځکه دا خو جوازي شرعي دی د زمان منافي تاوان به ورکوي ښه کما فی تناول مال الغیر لکه خوړل مال د غیر په حالت د مخمسه کې و ان شاء که خوښ شي زمن المسکین هم ځامن جوړولې شي زما مال لولې د بل نه اخیستلو اذا هلك في يده چې کله دغه شی د مسکین بلاس کې هلاک شوی ولی لانه قبض ځکه مسکین قبضه کړي او مال د بغیر د اجازه ته او کاغه شی لا د مسکین بلاس کې قائم اخذه ببيت علي لانه وجد عين ماله ځکه مسکین دې سړي خپل عین معلوم مندلو بس اخیستلې شي ښه